یسألونک عن الاهله، دوی تپوس کی لتانا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاهله د میاشتو په باره کې. دوی ته کې بل خبره بیانېږي، صحابو د میاشت باره کې تپوس وکړي د الله پیغمبره دا میاشت چې دا انور په خپل ځای باندې ولاړ دی، دا نه غټیږي نه وړوکې کېږي، او دا میاشت چې کوم دی د ډومبۍ ورځې وړی، د دویمې ورځې بیا لږه غټه شي، د درېیمې ورځې بیا غټه شي، نو غټیږي خپل حد ته ورسېږي بیا وړه کېږي. دا څنګه چل دی؟ کله میاشت روکه شي، کله پیدا شي، کله غټه شي، کله وړه شي. د دې باره کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې کله دا تپوس وکړو، الله پاک دا آیتون نازل کړل. یسألونک دوی تپوس کی عن الاهله، یسألونک دوی تپوس کی لتانا عن الاهله د میاشتو باره کې. قل اوه وته پاک حبیبه هي مواقیتو دا علی دی د وخت معلومولو للناس د خلکو د پاره والحج او د حج د پاره. نو الله پاک ته فرمایل چې دې ستانه تپوس کی چې دا میاشت ولې کله غټیږي کله وړه کیږي، کله رکیږي کله پیدا کیږي. نو الله پاک ته فرمایل چې دا میاشت د دې دا ځکه چې کوم دی کله وړه کیږي کله غټیږي چې دا د خلکو د پاره د وخت معلومولو اله ده. د شریعت ډیر سيزونه دا د میاشت سره چې کوم دی متعلق دي، لکه د حج ورځې دي، نو د حج د حساب د قمري دوه قسمه حساب دی، یو شمسي حساب دی یو قمري حساب دی. یو د نور په اعتبار سره چې کوم حساب دی جنوري، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، نو دا د نور حساب دی. او دویم د سپوږمۍ حساب دی قمري، نو دا چې کوم دی روزه ده، اختر دی، وړوکی اختر دی، غټ اختر دی، ذی الحجه ده، ذی قعده ده، محرم دی. نو دا د میاشتو دغه د قمري حساب دی، د سپوږمۍ حساب. نو دې باندې به خلکو خپل حساب معلومو. نو کو یو سړی زکات ورکړي، نو زکات هم په قمري حساب سره دی، په قمري حساب سره. دغه رنګ کو یو سړی د بلوغت مسله شي چې 15 کاله، چې یو سړی کې علامات د بلوغت نوي ښکاره شوي، نو 15 کاله خو دغه علامات د بلوغت ښکاره شو کو ښکاره نه شو، خو د 15 کاله چې د پوره شي نو دا بالغي. خو دا 15 کاله ګوري په جنوري فروری په حساب سره نه دي، د جنوري او د فروری کم چې د نور حساب دی دې سره نه دي، دا د سپوږمۍ د حساب سره، د میاشتو د حساب سره. او دې کې ډېر لوی فرق راځي، تقریبا 15 کالو کې یو میاشت تقریبا فرق راځي، 15 کالو کې دا دغه تقریبا یو کال دغه کېږي د قمري حساب چې کوم دی دا دې ډېرېږي. نو د دې وجې تاسو زکات هم په قمري حساب سره ورکوئ. دغه رنګ د حج دا هم په قمري حساب سره دی. دغه رنګ نور ډېر د شریعت چې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د دې سره متعلق دي. نو نبی علیه السلام الله پاک وفرمایل چې هي مواقیتو، دا د مواقیت د میقات جمع ده، او میقات د وخت معلومولو الی ته ویل شي. نو هي مواقیتو دا الی د وخت معلومولو للناس د خلکو د پاره، د خلکو د پاره د وخت معلومولو. دغه رنګ روزه د روزم په دې میاشتو سره په جنوري فروری سره خو نه راځي، دا چې کوم دی د قمري حساب سره راځي. ځکه غټیږي او وړه کېږي، او خلکو به خپل شمیر هم په دې میاشتو سره کو، د میاشتو په حساب سره. سپوږمۍ ته به یې کتل او شمیر به یې کو.